سورلسم سپارہ شلم رکو سورہ نحل سورلسم رکو شلم سپارہ شلم رکو سورہ نحل سورلسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً او سوخ چه مونگا یو آیت پزای بانده بل بدلو والله اعلم بما ينزلو الله خپویږي چې صدای راخ کته کوي قالوا انما انت مفتر کافران ویدی لزړه جوړوي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی علم نلري قل ورته فرمای نزله روح القدس نازل کړه د پاک روح من ربک دستا رب لجانب بالحق په حق سره ليثبت الذين لپاره د چې ثابت قدم موسی خلقامن چې ایمان ولدي وهدى او هدایت و بشرا للمسلمین او زیر لپاره د مسلمانو ولقد نعلم انهم يقولون بشک مونږ علم ده چې دوی وایي انما يعلمه بشر نبی علیہ السلام ته چیرته یو سړی ښایي لسان الذي يلحدون الیه اعجمي وهذا لسان عربي مبین چا طرف ته چې د خیلو نسبت دی کوي هغه ژبه خو اعجمي ده او دا خو روشن عربي ژبه ده ان الذين بشک خلق لا يؤمنون بآیات الله چې الله پایتونو ایمان نراوړي لا يهديهم الله الله دوی تلار نخای ولهم عذاب علیم او دوی د پاره درد وال عذاب دی انما يفتر الكذب الذين بشک دروغ بهتان تړي هغه خلق لا يؤمنون بآیات الله چې الله پایتونو ایمان نراوړي و اولئک هم الكاذبون او دک خلق دروغ جن دي من کفر بالله من بعد ایمانه سوک چې کفر کی ایمان راوړل نه بعد الا من اکرها سوا دا هغه چې ملا چاره وي مجبور کړی شي وقلبه مطمئن بالایمان او د زړه په ایمان باندې مضبوط وي ولكن من شرح بالكفر صدرا لیکن چا چې په خپل کلا او زړه سره کفر وکړ فعليه غضب من الله د باندې د الله غضب دی ولهم عذاب عظیم او د پاره لوی عذاب دی ذالک دا بانهم په سبب بشک استحب الحیات الدنیا دی خلقو خخ وګرځول د دنیا ژوند علی الاخرت په مقابل د آخرت وان الله لا يهدي القوم الكافرين او بشک الله کافر قوم د هدایت نور کوي اولئک الذين دا خلق طبع الله على قلوبهم الله مهر وهل پزونه دوی باندې وسمعهم په وګونه دوی باندې او ابصارهم په سترګو دوی باندې واولئک هم الغافلون او دک خلق غفلت کړي لا جرم خامخ انهم بشک دی فی الاخرت هم الخاسرون نقصان والدی ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا بیا بشک دستارب اغه خلق لره چا چې هجرت وکړلو ارسته دوی چې امتحان تواچولې شو ثم جاهدوا بیا دوی جهاد وکړلو وصبروا او صبر وکړو ان ربک بشک رب د سامین بعدها دین ارست لغفور الرحیم ضرور بخون کا مهربان دے